اصلی دشمن معلوم دی ریاست پاکستان دی څومره اورېدل غواړې چې درته وایم وروره څومره دا نوم اورېدل غواړې د دې بوري تاپوس دی صرف په یو صورت ولس د دې تاپوس ذمهواري اخیستلی شي چې موږ به امن و امان په خپله قایموو د امن و امان تر قایمولو مخکې به د پاکستان جنډه له لورایي ځي بیا به زه امن قایموم ادروایز زه د ریاست رضاکار نسم جوړېدی بسم الله الرحمن الرحیم په بوري کې د دې درنې احتجاجي جلسې صدر صاحب په مجلس صدارت کې ناست د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اسکزی په صدارتي مجلس کې ناست د نورو ګوندونو مشرانو د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او ما ته مخامخ ناست د بوري ډېرو ننګیالیو پښتنو مشرانو ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازه کوشش کوم چې مختصره خبره وکړم قامونه په فریادونو نه ازاده شي غربتونه په ژړاو نه ختمېږي استحصال په ګیلو پای ته نه رسېږي بې اتفاقۍ په زاریو نه ختمېږي اتفاقونه په نصیحتونو او سوالونو نه پیدا کېږي د دې هر څه لپاره دغه ټولې ستونزې د کومو په هکله چې دا نن احتجاجي جلسه ناسته ده یا دا ټول سوالونه چې موږ وخت په وخت پورته کوو د دې د جواب دپاره به حقایقو ته نظر اچول پکاري پر حقایقو باندې به فوکس کول پکاري مسله ده څه موږ چیرې میشت یو له څرنګه ریاست سره مو تعلق دی د ریاست او د قام په تعلق پوهېدل تر ټولو مهمه خبره او بیا په عین حال چې موږ له څه ډول ریاست سره مخامخ یو موږ د څه ډول برخورد او د څه ډول خوی قام یو نن زموږ د مطالبو یا زموږ د مسلو په فهرست کې تر ټولو اول بیا د یو مخکش ملتپال مترقي او مېړني سیاسي کارکون نوم دی د ارباب غلام قاسي ایډوکیټ دا د عوامي نېشنل ګوند سره اوله پیښه ده او نه چې موږ لکم کاز لکم مرام سره د ژمنتیا اعلان کړی دی هغه ته په کتلو سره دا به وروستۍ پیښه هم نه وي دا د تاوان لار ده دا د قربانۍ لار ده دا د سرښندنې لار ده دا د قام د ګټلو او د ځان د بایللو لار ده دا لار چې 100 کاله پالل سوې ده د دې په هر ګوټ کې د دې لارې په هر ګوټ پیر کې په هر کوڅه کې پر هر کونج پر هر کونا د شهیدانو څلي ولاړ دي له کیسهخانې تر بابړې پورې له بابړې تر کوچلاغه پورې له ارباب سکندر خان خلیل څخه یې واخلې بیا تر ارباب غلام قاسي ایډوکیټ پورې له ملک عبدالصادق قاسي شهید څخه واخلې بیا تر ملک عبیدالله قاسي شهید پورې له ورسک جیل پېښور څخه یې واخلې د شاهي قلعې تر ټاچر سیلونو پورې بیا تر حیدرآباد جیل پورې بیا تر مچ جیل پورې د ملاله فتوا یې واخلې د قبایلي خلکو تر بدماشۍ پورې له فوجي امیرانو څخه یې واخلې تر ډېرو علاقایي امیرانو پورې داسې
نظام نستا داسې کور نستا داسې ګولۍ نستا داسې جیل نستا داسې بده ورځ نستا داسې توده مځکه نستا داسې سخت ځای نستا چې د باچا خان پیروکاران سرخپوشانو سره مخامخ سوي نه وي زه یو دوې خبرې مطلبي خبرې کول غواړم دا کومه ګولۍ چې له کیسهخانې واخلې تر بابړې او له ارباب سکندر خان خلیل واخلې تر ارباب غلام قاسم پورې د باچا خان د پیروکارانو پر بدنونو لګېدلې ده همداسې د باچا خان د پیروکارانو پر کردار باندې همداسې حملې سوي دي کومې حملې چې انګریز استعمار او پاکستاني ریاست کړي دي زه دا خلک له یو بله بېل نه ګڼم موږ یوازې د یو شهید په هغه ګولۍ چې د باچا خان د تیریک پر یو ملګري لګېږي هغه ګولۍ خو غندو ولې هغه ګزار هم غندل پکار دی کم ګزار چې د باچا خان د پیروکارانو پر کردار باندې کېږي تاسو یې اورئ کم کم تورونه دي چې هغه د عوامي نیشنل پارټي د کارکونانو پر لمنو ونه لګېدل دا زموږ استاد چې د څنګ خبرې دي د کور خبرې دي د هر هوټل خبرې دي د هر سټیج خبرې دي د هر فیسبوک خبرې دي د هر ټویټر خبرې دي دا خلک څوک دي زه پوښتنه کوم یو طرف ته د ریاست دا طالبان دا ترهګر راپرېښي دي د عوامي نیشنل ګوند مرکزی قواله مرکزی ټارګټ کړه او بل طرف ته ښکنځلماران راپرېښي دي د عوامي نیشنل ګوند د کارکونانو پر سرونو باندې د هغوی لمنې وراړئ دا دواړه یو دي دا دواړه سرکاري دي دا ترهګر هم سرکاري دي دا ښکنځلمار هم سرکاري دي پاکستاني ریاست داسې پرایویټ ملیشې راپرېښي زه اتفاق لرم د مصطفی کمال له دې خبرې سره موږ به اصلي دښمن ته ګوته نیسو اصلي دښمن په دې کې هېڅ شک شوبه پاته نه ده موږ اوس هم دا هر ځای دا ورد کوو هر ځای دا ذکر کوو چې اصلي دښمن معلوم دی ریاست پاکستان دی څومره اورېدل غواړئ چې درته واورومه څومره دا نوم اورېدل غواړئ خو په عین وخت کې د ریاست سهولتکاران به له نظره نه اچوو د ریاست لاسپوڅي به له نظره نه اچوو که موږ یو درې څلور توپکان له یو بدماش سره یې هغه نشاندهي خو کوو خو د ریاست ګلې سهولتکاران له نظره اچوو په دې توګه موږ منزل مقصود ته نسو رسېدلی دا وګوره دا تاریخي افغانستان دا د احمدشاه بابا کلاسیک سټیټ یې د چا په لاس ونیولې څوک ورباندې قابض دي څوک ناست دي پر دې باندې به خبره کول غواړي مذهبي انتها پسندي به غندل غواړي طالبانایزیشن به غندل غواړي قبایلیت به غندل غواړي پرایویټ ملیشې به غندل غواړي دا په وزیرستان کې چې د مختلفو جرګو په نوم باندې د نیمې خښتې کم پرایویټ ریاستونه فعال دي دا به غندل غواړي له دوی سره هیڅ اختیار نشته له هیچا سره اختیار نشته چې د ریاست په موجودګي کې به فیصلې کوي یا به خلکو ته سزاوې ورکوي یا به د خلکو کورونه سوځوي یا به د خلکو ګاډې سوځوي دا اختیار له هیچا سره نشته د سیکیورټي اختیار پرایویټایز کول عوامي نیشنل پارټي د سیکیورټي د پرایویټایزیشن او آوټسورسینګ خلاف ده عوامي نیشنل پارټي د قبایلي عدالتونو خلاف ده عوامي نیشنل پارټي د نجی جیلونو خلاف ده عوامي نیشنل پارټي هیڅ ډول
پرایویټ ملیشا تسلیمولو ته تیار نه ده. فرق 15% بجټ چې په کومه برخه کې زیاده ذمهواري به پوره کوي د سیاسي ګوندونو ریاست جوابدeh ګرځول، ریاست پابنده ګرځول، ریاست اکاونټیبل ګرځول د سیاسي ګوندونو او د ولس دا کار نه دی. موږ په هر صورت د هرې مسلې د بجلي له مسلې واخلې د بندو لارو تر خبرې پورې دا لارې ولې بندې دي؟ نن خوا د دوی طالبان ناست دي پر تخت کابل باندې ولې بندې دي؟ نن خو د فیض حمید پر کټیان ناست دي پر کابل باندې دا لارې ولې بندې دي؟ دا افغان ملت ته بندې دي. دلته خبره شریف جان خبره وکړه موږ باید چې د شریک تک پر امکاناتو لکه څنګه چې تاسو په بوري کې پیل کړی دی پر دې غور وکړو، خو یو کراس کوشچن په عین حال کې ضروري دی. موږ خو پر تړون خبره کوو خو د بیلتون پر وجوهاتو خبره نه کوو. موږ بیلتون سلیبریټ کوو. لما څخه رازو صاحب بیلون استعفا ورکړي د عوامي نیشنل پارټي خلک کلیپینګ ورته کوي وایي دا دی دا چې دی دا چاپلوس نه دی دا نظریاتي کارکون دی ایمل ولي خان یې پرېښوئ زنده باد رازو صاحب او سبا ماته وایي رازو صاحب د ځان سره یو کا اتفاق پکار دی. اوس سړی زما سره ملګری و تا یې په بیلتون باندې لاسونه پړکولي دي. دغه ټولو خبرو ته په پام سره زه په اخره کې ډېر په واضح ټکو کې دا خبره پښتونخوا کې د امن ضمانت نسته. د بلوچستان دغه د کالوني د حیثیت د ختمولو ضمانت نسته. دا ټول څه سره تړلي دي؟ موږ داسې سره تړلي یو عوامي نیشنل پارټي او افغانستان داسې سره تړلي دي څنګه چې باچا خان او فخر افغان سره تړلي دي. دا داسې سره پیوند دي. موږ او بلوچ کا موږ بلوچ کام او پښتون کا له یو بل سره داسې نه بیلېدونکي ګڼو څنګه چې لر و بر افغان نه بیلېدونکی دی. دغه ټولو څه ته دغه ټول صورتحال ته په پام سره زه هیله لرم چې موږ به خپل صفونه مضبوطوو. موږ به په ډېره سنجیده توګه په ډېر ګرنښت دغه د سیاست لاره پر مخ وړو، د کامل تحریک لاره به پر مخ وړو. خلک غواړي ریاست غواړي چې دلته یو سیاسي خالیګاه جوړه کړي، خلا رامنځته کړي. موږ به دغه خلا په هېڅ صورت نه پرېږدو ځکه چې افغانستان الریډي په یو سیاسي خلا کې پروت دی. هغه کوشش لا خوا خلک راپارېږه سول له افغانستانه اوس دلته خلا جوړول غواړي. ارباب غلام کاسي رنګه خلک په نقشه کوي یا داسې د دارنګه کردار د خلکو کردار وژنې کوي. موږ به هغوی ته واضح پیغام ورکوو لاله وبر لاله وبر لاله وبر